صلات تسبیح منځو نن در سره یو داسې مونځ شیر کومه چې نبی علیه صلات وسلام ډېر تاکید فرمایلی دی ښه آسان دی وخت پې کم لګي او اجرونه بې انتها دي نبی علیه صلات وسلام خپل تره ته یو ورځ وایي ای تره ته وروسته راشه تاله زه یو بخشش در کومه او یو عطیه در کومه او تا د یو لسو څیزونو مالک سازومه عباس صاحب وایي چې ما ته خو دې وراره داسې خبرې نه دي کړي راته ښکاري چې لوی څیز در راکوي راله علي صاحب ته هم نبي علیه السلام فرمایي ای علي تاله زه یو څیز در کومه یو عطیه در کومه یو بخشش در کومه علي صاحب هم وایي چې نبي علیه السلام خو داسې تاکیدي خبرې نه دي کړي راته ښکاري چې دنیا لوی څیز موږ له راکوي چاله نه یې ورکړی او جعفر صاحب دا د علي ته ورور دی او د نبي اسلام تره زوی دی دا د حبشې نه رالی په سفر او چې رالی نو نبي علیه صلات وسلام غاړه ورکړه او په دې تندي باندې ښکل کو او هغه ته هم ووي تاله زه عطیه یو بخشش در کومه دا حضرات وایي چې موږ له جوړ نبي علیه صلات وسلام زما په خیال ډېر لوی څیز راکوي ډېر لوی عطیه راکوي ځکه چې داسې خبرې نبي اسلام چېرته نه دي کړي نو نبي علیه السلام ورته بیا دا سوره تسبیح مونځ ښیي ښه زیاده سے زیاده 25 نه 30 منټه پورې پې لګي او زموږ چې څومره خویندې دي په کورونو کې میندې دي تورسرې دي او بوډېګانې دي هغې ماشاءالله ډېر په اهتمام سره کوي ښه ماشاءالله نو جناب موږ له هم پکار دی چې دا موږ ښه او روژه د نورو موږ څه کوي دا خو پکې موږ وګو که نه او نبي علیه السلام څه فرمایي تره که ستا واړه ګناونه دي که غټ ګناونه دي که په پټه دي کړي که په ښکاره دي کړي که زاړه ګناونه دي که نوي دي او که تا ته پته ده او که نشته ټول ګناونه دي الله معاف کوي نو هغه مونځ طریقه درته زه ښیم ښه په اسان الفاظو کې ته ښیمه حدیث مبارک کې تقریبا داسې دوه طریقې راغلي دا کومه طریقه چې ته زه ښیم دا به ډېره اسانه طریقه ښه ګوره صورت تسبیح مونځ دا کوم څلور رکعت الله اکبر صحیح شو دا نفل دي ښه الله اکبر چې کله ما ووي که سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک پورې ما ووي صحیح شو زه به 15 سپېرې بیا درېیمه کلمه ویمه کومه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بس ولا حول ولا قوة کو دې پکې ونه وي نو څه مسله نه کوي صحیح شو 15 سپېرې ما ووي نو زه بیا اعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم تر دولت والین امین پورې ما ووي بیا به زه سورت ویم قل الله احد سورت کومې پسې ته راځي ابه ووایې صحیح شو نو بیا به رکوع له نه ځې چې صورت ته ختم کو بیا به لس پیرې دا کلمه ووایې سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 10 پیرې صحیح شو بیا به رکوع له لاړ شي چې رکوع له کله لاړه ما نو سبحان ربي العظیم ما 3 پیرې وي نو رکوع نه به راپاسم نه بیا به زه لس پیرې دا کلمه ووایم صحیح شو بیا چې کله سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ما وي نو جنابو نو سجدې له به نه ځمه وبدرېږم او څه به ویمه بیا به لس پیرې دا کلمه وویمه بیا چې زه سجدې له لاړ شم سبحان ربي العلی ما وي 3 پیرې نو د هغې نه پس په بیا راپاسم نه بیا به زه لس پیرې په سجده کې وویمه دا کلمه صحیح شو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر بیا چې زه کله سجدې نه راپاسېدم او دویمې سجدې له ځم نو دویمې سجدې له به نه ځمه په ناسته به بیا لس پیرې دا تسبیحات ویمه صحیح شو ښه مولي صاحب مخکې ځه بیا چې کله زه دویمې سجدې لاړ شم نو دویمه سجده کې ما سبحان ربي العلی 3 پیرې وي نو بیا به زه لس پیرې دا تسبیحات ویما نو دا په یو رکعت کې 75 پیرې یعنی 15 اویا پیرې ښه زموږ چې کوم ورونه دي د افغانستان هغې وایي چې مولي صاحب په پښتو کې هم وایه نو جناب که په پښتو په اردو کې پوهېږي که په پښتو نو په دواړو کې تاسو ته زه شیر کوم ښه دا په یو رکعت کې څه شو 75 پیرې یعنی 15 اویا پیرې دا شمار شو ښه نو دا څلورو رکعتو کې څه دی دا څلورو رکعتو کې 300 پیرې دا تسبیحات راشي ښه او نبی علیه السلام خپل تره ته څه وایي ای تره که چېرې طاقت لرلی شي نو روزانه دا مونځ کوه او ای تره که طاقت دې نه نو په هفته کې یو پیره وکړه ای تره که په هفته کې هم نه نو په میاشت کې یو پیره وکړه ای تره که په میاشت کې نه نو په کال کې یو پیره وکړه
تره خو په کال کې نه کنه نو په پوره عمر کې خو یو پیره وکړه کنه. نو جناب الله موږ له وختونه راکړي ډېر فارغ یو موږ او تاسو او د رمضان مبارکه میاشت ده نو په دې کې ګوره کم سے کم هر هفته موږ ادا کوو ښه یا ولې د جمعې ورځ وټاکو روزانه کولی شو بیا ډېر بهتره تهجد ټایم کې هر ټایم دا کېږي ښه دې له مقرر ټایم نشته پوه شئ په خبره ماسپښین نه پس هم کولی شي ماښام نه پس ماخوستن نه پس هم کولی شي ورځ کې هم کولی شي. نو مهرباني وکړئ چې د دې مونځ مونږ اهتمام وکړو ښه زیاده سے زیاده 25-30 منټ پې لګي او دا خبره مونږ مخکې ورسو چې څوک هم مونځونه کوي سوره تسبیح زما او ستا به به ایسئ په مفتو کې پوره ایسئ. صحیح دی انشاءالله.